بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې موږ ته دا تاسو ته پته ده، موږ ته دا رپورټ شوي و چې یاره دلته کې د وړو چې دی د هغې قیمت سیوا شوی دی، د پنجاب نه وړه چې کوم راځي هغې قیمت دلته سیوا شوی. نو موږ مارکیټ کې چې دی د لغون د ریګولیټ کولو دپاره دلته دا وکړو چې دلته غوري فلور میل دی او موږ سره دلته کې دا چې څومره دا بل کوم منیر فلور میل دی، منیر فلور میل دی، د هغې نه موږ اوس سپلای شروع کا ټول بازارونو ته موږ انشاءالله سپلای کوو. دلته سواړې ته سپلای راغه او د هغې نه علاوه اوس به نور هغه طرف ته چغرزو ته، پیر بابا ته، مندړ ته، دا شانتې خودوخیلو ته ټول ځایونو ته موږ سپلای کوو چې موږ په دې علاقه کې د اوړو هیڅ قسمه قلت را نه شي او هیڅ قسمه چې دی که نه دی د ریټونه اوچت نه شي. دا اوس په سرکاري ریټ باندې دا اوړه چې دی ټول عوامو ته میلایږي 810 روپۍ باندې. او د دې اوړو چې کومه کوالټي ده په کوالټي باندې هم زمونږ فوکس دی. مونږ بونیر فلور میل او د غوري فلور میل دواړه ریګولرلی چیک کوو. مونږ دې د کوالټي انشور کوو چې دې د کوالټي دی که نه دا نی چې خلک دا وایي چېرې دا د خوراک نه دی بیا. نو تاسو ته زما ټولو ته دا دغه دی درخواست دی چې تاسو په خپل کورونو کې اوسئ او د دې دا چې کومه وبا ده د دې وبا خلاف تاسو متحد شئ او تاسو چې دی د څومره احتیاطي تدابیر دي دا تاسو اپناو کې او د هغې نه علاوه د خوراک ساک چې دی هیڅ چیز به انشاءالله په پوره بونیر کې مونږ قلت نه راولو او خلکو ته وایي چې تاسو ښه په آرام په سکون کې په خپل کورونو کې کښېنئ او تاسو ته به د خوراک سامان هیڅ قسمه قلت به نه جوړېږي. مونږ دلته کې موجود یو او مونږ به چرې هم څوک دی خبرې ته نه علاوه کوو چې د سامان چې دی د هغې ریټونه دي اوچت شي. مونږ په سبزیانو په ریټونو باندې ښه مکمل نظر دی او عام خوراک ساک چې کوم سامان دی د هغې په ریټونو باندې هم زموږ نظر دی. بعض څیزونه چې کوم د بهر نه راځي مثلا د پنجاب نه راځي نو د هغې ریټونه خو تاسو ته پته چې په مارکیټ کې د ډیمانډ اینډ سپلای مطابق چې دی که نه هغه ریګولیټ کېږي. خو ورسره زمونږ د طرفه دا قسمه اقدامات چې مونږ په ګورنمنټ چې کوم دی که په هغې کنټرول ریټ باندې او دا شانتې سبسیډایز آټه چې کله مونږ مارکیټ کې انټروډیوس شو نو د هغې نه هم د هغې نورو په قیمتونو باندې هم فرق پرېوځي. نو بس زما ټولو ته دا ریکوست دی چې په دې ټایم کې متحد شي او خلکو ته زیاته نه زیاته اسانۍ پیدا کړي. ډپټي کمشنر صاحب همراه ایډیشنل ډپټي کمشنر صاحب هغې راغله او زموږ سره په ګاګر سب ډویژن کې چې کوم کوارنټاین سنټرې جوړې شوي دي او څه په دې کې رضاکارانه طور باندې دي، ځنه داسې سنټرې دي چې هغه ګورنمنټ لیول باندې دي لکه بونیر یونیورسټي شوله، ډګري کالج شو، ګورنمنټ هایر سیکنډري سکول شو. داسې په هر سب ډویژن کې لس سنټرې چې دي نو هغه نوټیفای شوي دي ایمرجنسي بیس باندې. نو دلته تاسو وکتل په هر دلته موږ سره تقریبا 60 رومز دي. هر کمره چې ده نو هغه د یو پیشنټ دپاره ده، ورسره اټیچ بات دی، بیډ ورسره پکې شته، میډیکل ټیم او ټیکنیکل ټیم الانګ وذ تحصیلدار کنسرن دا د دې فوکل پرسنز دي دا به دلته اویلیبل او انشاءالله هیڅ داسې مسله بني. سر د مهنګایي خلک وایي چې دا اوړه ګران شوي دي یا نور د دکاندارانو ریټونه ښې جوړې دي باره کې به څه ویل غواړئ تاسو؟ مهنګایي حوالې سره خو دغه سره چې کوم اوړه دی وایي چې ګران شوي دي نو دا د پنجاب اوړه دي هغه هلته ګران شوي دي. نو هغې کې څه 30 روپۍ چې کوم په هغې باندې خرچه راځي د کری په لیول باندې باقي دي سر په سر باندې دلته خرڅوي. 1 روپۍ منافع موږ سپیشلی انسټرکشنز دا ورکړي ډسټرکټ ګورنمنټ ایز ویل ایز پروینشل ګورنمنټ. بیا چې کوم دی نو په دې کې MPA صاحب دی، MNA صاحب دی، دا د ورځې موږ کوارډینیشن یو ټیم جوړ کړی دی، یو واتساپ ګروپ مې جوړ کړی دی او پای کې دا موږ ځان سره دا شیر کوو. نو دې ته سپیشلی موږ دا ویلي دي چې کوم د پنجاب وړي دی پای کې به تاسو بالکل منافع نه کوئ او دوی موږ سره دا لوس کړی دی چې موږ په دې کې منافع نه کوو. باقي چې کوم زموږ د خپل میل وړه دي هغه رالل اوس موږ دلته په دې دوکانونو کې تقسیم کړل او په 810 روپۍ باندې په وافر مقدار کې موجود دي. موږ د عوام ته اپیل کوو چې را دي شي چې چاته څه ضرورت دی وادي دي داسې څه بحران یا دغه نشته، داسې افوا ده او داسې افواګانو نه دي ځان لرې وساتي. بسم الله الرحمن الرحیم. د پروینشل گورنمنٹ د انسټرکشنز مطابق کومه نیسسری میجرز چې دي که نه دي هغه موږ لګیا یو د 13 هفتې نه چې کومه موږ ته ډے بای ډے نوټیفیکیشنز او انسټرکشنز ملاویږي هغه موږ کمپلاینس کوو. په هغې کې یو د سپری وه چې په هغې کې مختلف کیمیکل موږ شامل کړي دي. د دیوانه بابا نه دا شروع شوې ده په دې غونډو بازارونو کې تر د
کړپې پورې او دغه رنګ د چینی پورې د غونډ بازارونو په دې باندې موږ کور کوو زموږ ټي ایم ای په دې کې یو ښه رول لګیا دی ادا کوي پرون هم دا سپری شوی و نن بیا د هغې همدغې یو سلسله روانه ده او دې سره چې کومه میجرز موږ ته د بر نه انسټرکټ کېږي انشاءالله هغه به موږ کمپلاینس کوو او هغه به موږ امپلیمنټ کوو انشاءالله سر دا سپری په کم مد کې کار کوي دا اصل کې کومه دا وایرس چې دلته پیلاو شوی دی که نه جي نو اوس چونکې مختلف ریسرچز راغله په دې باندې چې یاره دا بهر په فضا کې څو حده پورې څو ګنټو پورې پاتې کېږي دا رنګ په میټل باندې د هغې خپل لایف دی په ووډ باندې خپل لایف دی نو دلته چونکې بازار دی خلک راځي مختلف ځایونو سره ټچ کېږي هغې سره د هغه کولو لپاره هغه وایرس هغه اثر ختمولو لپاره دا سپری کېږي چې لکه مثال خبره دلته چېرته څوک یو میټل سره ټچ شوی دی یا بل یو ووډ دغه دی هغې سره ټچ شوی دی نو سپری به وشي او دې سره د هغې اثر ختم شي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ډي سي صاحب هم نن راغی د دې ځای معاینه وکړه او ځای د هغې خوښ شو او موږ ته آفر ورکړو په دې کې ورته موږ کمرې ورکړې بیډ ورته ورکړو او بیډ شیټ دا ورته موږ د خپل طرف ورکړو باقي نور سامان او د هغې خپل عملیات وي هغې ورته خپل کم اکوپمنټ چې دی ټولو لومبۍ خو چې سار ما دا وکتل نو زه به ذاتي خود راووتم ما ای سی صاحب سره هم خبر وکړه متعلقه لوکل ایډمنسټریشن سره چې یاره دا څه مسله ده بازار ته راووتو خالد بھائی دي دا ټولو مو د نه بعد فورن ډي سی صاحب ایکشن واغستو او وړای دي تاسو ته موجود دي چې په بازار کې یو گاډی راوستو د جوړنا یو گاډی بودال ته ولګو مختلف د بونیر هر ګډ تاغي مونږ ته دا وی چې گاډي ولګي او بل دا دغه متو کو چیرې لوډ سپیکر پکې ولګوي چې بلار باندې دي چې اعلان کوي چې چا وړو پکاري هغه وړو والی سو وړو بحران نشته او بهرحال خدا سي پیدا هم شي نو تاسو ته او لوکل خلکو ته کوم فیسبوک یوزر چې دي سوشل میډیا ای دا دغه چې تاسو اوپنلی دا اظهار مکوئ متعلقه ډپارټمنټ ته داغي کمپلین او ډسټریکټ ایڈمنسټریشن د نمائندگان دي چې دا مسله را بده تاسو چې دا حل راونو جی نو بیا تاسو سوشل میډیا ته لړځه هغه غټ نقصان دا دی چې لاک ډاون شوی دی صرف دغه نو خلکو ته جدا پته ولګي نو اتوماتیکلی خلک ویریږي غیر اپاسي او وړه د مارکیټ نه زیات وټاوي نو چې هغه چلو نشي بحران مصنوعي بحران پیدا نشي نو دا یو ریکوست به ده